چې دا متکلمینو دارنګه د اشاعره په دا تعریف دی علم یو کا سابقا چې صفت یتجلى بالمذکور دا د جمهور اشاعره او تعریف او چونکه په تعریف کې صرف تجلی ذکر و نو تجلی ادراک الحواس ته وایي بنا پرای د اشعری باندې خواص عالمان دي چې خواص ظاهره دي جو خطه تجلی راځي رڼا کې داسې ادراک العقل ته شامل و چې تصورات کې تصدیقات بیا تصدیقات کې یقیني کزونی او بخلاف قولهم او دا د جمهور اشاعره او کوم تعریف ته دا خلاف ته دې کول دي دوی سره چې دا د بعض اشاعره او تعریف ته یا د علم یو بل تعریف کې جدا اداس تعریف کې صفت توجب تمیزا لا يحتمل النکیر علم باندې کې وایي چې دا یو صفت ده ان دا یو نور ده چې نامه حالت ادراکی ده دا صفت باره کې اشد بعض اشاعره کې دوه قول دي یو قول دا ده چې دا صفت په قائم بالغیر قائم بالعلم بنئ دا خلک چې علم ته صفت وایي عالم پورې بنئ قائم بل چا پورې به قائمي دو خیال دا ده چې نفس کې چې علم راځي حالت ادراکی نو حالت ادراکی او چې ته نفس پورې قائم دی تجرید لوجنه او که علم صورت سی مثلا یا شبه سی لکه بعض متکلمین هم د صورت قائل دي دارنګه د شبه هم قائل دي شبه معنا دا ده چې خارج غوند یو مباین شای پیدا ده خارج نه صورت نه دی راځي د خارج په مثل وجود مستقل په ذهن کې پیدا ده نو دا صورت کچې ابتدا متکلمین په صورت قائل نو صورت خو د مادیات نو په عقل کې نه راځي عقل پوری نه قائم ځکه عقل مجرد دا صورت د مادیات او مادي په حکم چې نه دا الته مجرد کې نه دي قائم ده یاد کشف ہے نو ظرف تی شبه ذهن ده نو دا ذهن کې پروت دی دا شبه لکه زه تا ته وګورم تا غوندې ما په ذهن کې مستقل وجود پیدا دی دا په ظرف ذهن کې پروت ده نو علم صفت ته چې قائم بالغیر د عالم پورې نه ده قائم ځکه علم کا حالت ادراکیه خو چې په نفس پورې قائم دی او که علم صورت د نفس پورې نه قائم ځکه صورت مادیات او عام ماده په حکم چې د عام مجرد کې نه راځي اکه دا صفت شبه ہے یعنی خارج غوند تازین کې یو څه پیدا ده د دې پر ظرف تعقب ذهن ده نفس نه ده ځکه نفس خو ظرف نه کېدای دا خو ظرف غواړي مستقل نواز ذهن ده ذکر دغه بعض خلقو دا سی ویل چې علم صفت ته قائم بالعلم نه ده بلکې قائم بغیر العلم ده ذهن کې پروتي خواصو کې پروتي صورت ذهن کې نه پروتي نفس ته نه ورچېږي دا بعض اشاعره دا څه وایي بعض وایي چې نه صفت په عالم پورې قائمي دغه بعض خلک چې وایي چې دا علم صفت ته خدا به عالم پورې نه قائم غیر عالم پورې به قائمي بنا په دغه وایي چې علم صورت ته یا شبه ده دو مذهب مردود ده وجه دې را دي دا ده چې علم خو صورت ده نه صورت خو یو نور بلا راز ده دا خو اصل ذهن په تکلیف سره نور ورنه جوړ کی صورت نه اصلي نور خدای نه دا خارج کې د ماده خو ذهن ته چراول نه په عمل د عامل سره بدای صفاتی ماده نه نظام بلا رز نور ده
شبه قول غیر تحقیقی ده دیو چې دا مذهب مردود ده بل دا د وجه دی رد چې کدا تاسو خبره دي چې علم صورت یا شبه یا نفس پورې نه قائم نو دا واجبه خبره ده علم صفات د نفس نه ده عقیده په صفاتو کې دا چې موصوف پورې قائم تاسو وایئ جنانه زیر کې پروت حواس کې صورت پروت او نفس علم نه نو علم کو صفاتو نه صفات کو قائم بالموصوفي څنګه دا ذهن کې پروت نفس پورې نه ده قائم بل وجه دا څه دی رات بل وجه دی رات دا ده چې به علم واجب طلب باندې نه صادق دي دا علم حالانکه دا د علم تعریف ده علم خو عام ده کدي مخلوق علم کدي واجب طلب علم سوای علم صفات ته چې موصوف پورې نه قائم غیر موصوف پورې قائم نو صفات ته واجب طلب او واجب طلب پورې قائم دي علم دی واجب طلب پورې قائم ده دا تعریف په صادق نشي چې صفاتون توجب التمیز لا يحتمل نکیل کولی څه توضیح کو ځکه صفات کې تاسو ویل چې دا نه قائم بالموصوف نو صفات ته واجب طلب او قائم په ذات ته واجب طلب پورې دي دا تعریف واجب طلب علم نه صادق اگر کدی نه جواب کېدای شي چې هغه جواب دا ده چې دا تعریف چې علم المخلوق شه علم دی واجب طلب تعریف نه ده دا اصله په دغه بنیاد باندې دا تعریف صادق ده یا دا چې علم دی واجب طلب دینه خارج ده ځکه الته غیریت الته نست غیریت او دلته خو علم کې دا شرط چې دا نه ده قائم بالموصوف نو قائم بالموصوف نه ده نو علم دی واجب طلب پر دا نه ده تعریف بلکې علم المخلوق پر تعریف ده دیو جنا د اعتراض دی علم الواجب پر تعریف باندې نشي وارد ده بعض خیره دا وایي چې نه علم صفت ته موصوف پورې قائم ده بنا په دې چې علم حالت ادراکی ده نور ده دا موصوف پورې قائم ده نو په دغه تقدیر باندې واجب طلب علم باندې دا تعریف صادق ده ځکه صفت په قائم بالموصوفي لاندې وفورو کې علم قائم بالموصوف ته او کلا دي واجب طلب علم واجب طلب پورې قائم ده خلاص اصلا په دغه تقدیر باندې دا تعریف علم الواجب ته شامل ده چې راي د بعض اشاعره او محققین دي علم المخلوق ته شامل ده په دې تقدیر چې علم حالت ادراکی واخلي بیا صفت قائمه بالعلم د نفس نه تکل دا چې واجب طلب علم هم واجب طلب پورې قائم ده دغه علم باندې کې دا تعریف کوي چې صفاتون علم یو صفات نه ده موصوف پورې قائم ده توجب تمیزا چې دا واجبې موصوف پر تمیزا تمیز موصوف خپل ته تمیز ورکړي لکه علم حالت ادراکی ده موصوف نفس ده دا حالت ادراکی لګي توجب تمیزا واجبې ثابته علی سبیل الوجوب موصوف ته ثابته علی سبیل الوجوب څه ثابته تمیزا جدا کول دی بل څه ورپاته جدا کی لکه اوس مثال پتاو علم حالت ادراکی ده ما په ذهن کې ده ایمان نفس موصوف ته حالت ادراکی صفت ده دا حالت ادراکی نفس ته ماته ثابت کیا دا سبیل الوجوب تمیزا جدا کول دی بل چې زید ده ارته جدا کی څنګه ارته جدا کی دا څه جدا کی چې نفس تا دا حالت ادراکی تمیز ورکی جدا کول دی زید ورکی په واسطه د صورت ته زید سره نو علم حالت ادراکی نفس ناتقه موصوف صورت ته زید دا تمیز
زید متعلق التمیز ده نو دا حالت ادراکی ولګی ده ما نفس تحراک التمیز جدا کول دی زید چې جدا کول په واسطه د صورت ته زید سره دا صورت ما خاطر علی ولی نفس خاطر دا تمیز حالت ادراکی علم زید متعلق التمیز یا لکه انسان متعلق التمیز صورت کی انسان تمیز حالت ادراکی علم نفس ناتکا موصوف بالعلم یا لکه حالت ادراکی ثابتی نفس تعالی سبیل الوجود تمیزن تمیز دی بل جدا کول دی بل چې هغه تمیز اثبات نشي ده او متعلق التمیز طرفین قضیه دي چې زید قائمون ده نو دلته یو حالت ادراکی چې ما نفس پورې قائم ده دغه حالت ادراکی ما نفس تورک تمیزن علی سبیل الوجود تمیزن جدا کول دی زید قائمون ده زید لیس بقائمین نه چې هغه تمیز صورت الاثبات ته یا صورت النفی ده نو نفس موصوف حالت ادراکی علم تمیز صورت الاثبات متعلق التمیز زید قائمون یا تمیز صورت ته نفی متعلق التمیز زید لیس بقائمین ده دا حالت ادراکی کی دومره زور ده چې دا ورکی نفس ته تمیزن جدا کول دی غیر چې متعلق التمیز ده چې زید ده په واسطه د صورت زیدی سره انسان ده په واسطه د صورت انساني سره طرفین د قضیه دي چې زید قائمون ده چې دا متعلق التمیز ده په واسطه د صورت الاثبات سره یا زید لیس بقائمین ده په واسطه د صورت النفی سره نو حالت ادراکی علم سے صورت کی انسان تمیز سے انسان متعلق التمیز سے یا حالت ادراکی علم سے اثبات تمیز سے زید القائمون متعلق التمیز سے یا نفی تمیز سے دا صورت سے نفی زید لیس بقائمین متعلق التمیز سے نو حالت ادراکی ورک نفس تا تمیز جدا قول دی انسان فواسی دی صورت الانسان چلتا صورت الانسان قائم یا ورک حالت ادراکی جدا ورک حالت ادراکی نفس تا تمیز دی زید القائمون فواسی دی صورت الاثبات چې دا حالت ادراکی دی وجه نه البته صورت اثبات قائم شي چې دا تمیز دا د سره جدا کول دی زید القائمون رااله د چانه د نکیز نه چلای شي قائمین یا حالت ادراکی ورک نفس ته تمیز چې صورت النفی ده چې د سره جدا کول دی زید النفی قائمین رااله د نکیز خپل نه زید القائمون ده نو صفه دا زور حالت ادراکی کې ولې ده چې دا دومره زور اخلي چې دا نفس تمیز ورکي جدا کول دی بل ورکي چې متعلق التمیز دا نکیز نه ممتاز کی نفس خاطا دا حالت ادراکی کې ولې دومره زور ده چې دا تمیز ورکي نفس جدا کول نفس ورکي د متعلق جدا کول ورکي په واسطه د صورت خپل سره نکیز نه جدا کی دا زور زیر وجه ده چې یا حالت ادراکی حس ته منسوبي یا دلیل ته منسوبي دا حالت ادراکی چې ما نفس کې قائم شوی ده دا د حس له وجه قائم شوی ده چې ما وکتل چې زید لاړ راکړ نو ما حالت ادراکی حس ته منسوبي یا دا ما حالت ادراکی دلیل او برهان ته منسوبي ما برهان په خبرې ویلو دلیل کثیر یو دلیل کثیر د حالت ادراکی کې دومره زور پیدا کړ چې ورک نفس ته تمیز د متعلق جدا کول د متعلق د خپل نکیز نه په واسطه د صورت ته متعلق سره چې صورت الانسان فی القیام ده یا په واسطه د اثبات ته متعلق سره چې صورت کې اثبات تا په بار د زید قائمون کې چې جدا ک نکیز نه چې زید نه چې قائمین ده یا صورت ته نفی ده چې جدا ک زید نه چې قائمین ده خپل نکیز نه چې زید قائمین ده صفه توجب التمیزا ثابتی نفس علی سبیل الوجوب تمیزا جدا کول دی بل جدا کول دا په صورت راځي بل هغه متعلق ده اوس په دې سوال ده چې په تعریف علم کې سواد داخل دی
دا مې په تعریف د علم کې غم داخل کړ، فرحه داخله کړه چې نفس پورې قایمي، سرور نفس پورې قایمي، یا غم نفس پورې قایمي، غم یا سواد دلته قائم ده. دا ټول په تعریف د علم کې داخل. ولې؟ ځکه سواد خپل محل ته تمیز ورکوي. سواد چې چا پورې قایمي، هغه محل د سواد چې جسم ده عام ممتاز ته کنه ابیض نه. غم نفس پورې قائم ده. نو چې غم نفس پورې قائم ده نو نفس ممتاز ته یو نفس نه چې سرور پورې قائمي، سرور نفس پورې قائم ده. نفس ممتاز ته د سرور لودي یو نفس نه چې غم پورې قائمي. نو سواد سره تمیز راځي د محل، غم سره تمیز راځي د محل خپل، سرور سره تمیز راځي د محل خپل. هغه محل د غم چې نفس ده یو نفس نه ممتاز چې سروري پورې، محل د سواد چې سواد کوم جسم پورې قائم ده ممتاز کو یو جسم نه چې بیاض پورې قائم. دا ټول څه په تعریف کې لږ جواب ده چې تلان دی ګورې دا تمیز ده، تفعیل باب ده، تمیز نه ده. تمیز معنی جدا کول د بل چې متعلق ده، چې بل جدا شي نفس پاته نقیص خپل. التمیز معنی دا د محل صفت ده چې خپل شای جدا ده. نو سواد قائم د جسم پورې، د سواد کې تمیز ده یعنی محل په خپل جدا ده بل نه. غم چې نفس پورې قائم ده دې کې تمیز ده یعنی دا نفس په خپل جدا ده. تمیز لازمي معنی ده تفاعل ده، دا په خپل جدا ده دا غیر نه. سرور کې تمیز ده یعنی محل دی سرور په خپل جدا ده دا غیر نه. عدالت ما تمیز ویلا ده چې دا تفصیل باب ده، خپل جدایی نه ده مراد د محل دا غیر نه، بلکې تمیز مراد ده جدا کول دی متعلق دی د نقیض نه. نو ما ویلي چې علم صفت ته توجب تمیزا چې ثابتې نفس تعالی سبیل الوجود، تمیزا جدا کول دی متعلق د خپل نقیض نه، چې متعلق خپل نقیض نه جدا. نو حالت ادراکی ولګه د مازین کو ورک نفس تا انسان باره کې تمیزا صورت الانسان چې د صورت الانسان سره جدا کول دی انسان رااله د نقیض خپل نه چلا انسان. چې ما تا ته وکتل مثلا نو تا نمازین کې صورت الانسان رااله، نو انسان صورت الانسان حالت ادراکی. نو د حالت ادراکی نفس تا ما نفس تا ورکه تمیزا صورت الانسان چې د صورت الانسان سره جدائی رااله د انسان د نقیض خپل نه چلا انسان. یا حالت ادراکی معنا پکې ده. ما زید القیمون باندې سوچ وکړ دلیل ولې. نو ما زید کې اثبات صورت رااله، حالت ادراکی سره اثبات صورت رااله، او متعلق کې اثبات زید القیمون ده. نو ما نفس ته ورکړه حالت ادراکی تمیز چې صورت الاثبات ده چې دې سره جدا کول راځي د زید القیمون د نقیض خپل نه ځای ځای قیمون. دا چې تمیز ورکړه نفس ته حالت ادراکی چې صورت اثبات ده چې هغه زید القیمون مکمل نقیض نه جدا چیرته احتمال نشته چې دلته زید لیس بقائمین احتمال پیدا شي، ځکه لیس بقائمین باندې صورت الاثبات نه ثابت کیږي او باندې صورت النفي ثابت کیږي. لا يحتمل النقيض دې کې دوه اعتبار دي. لا يحتمل النقيض ظاهرا لا يحتمل النقيض دا د تمیز صفت ده. نو دا ظاهرا صفت به حاله د تمیز، او کفیل واقع هم دا صفت به حاله د تمیز. بیا به ضمیر په لا يحتملو کې تمیز تراجي، بیا به دا ظاهرا صفت به حاله وي، اصل واقع به صفت به حاله وي تمیز پر ظاهر کې لا يحتمل تمیز په ذکر ده. نو دا لا يحتمل تمیز صفت ده چې تمیز صفت نه دا تمیز صفت به حاله ده، دا معنی چې تمیز احتمال نه لري. اوس کفیل واقع هم دا تمیز ده، دا صفت به حاله ده بلا يحتملو کې ضمیر تمیز تراجي دا به فاعل. اوس په داس ترجمه چې دا ورکې نفس ته د حالت ادراکی علی سبیل الوجود تمیزا جدا کول د متعلق د نقیض نه. لا يحتمل النقیض چې دا تمیز احتمال نه لري د ان نقیض د نقیض التمیز.
نو لا يحتملو دا صفت بعلی بالتمیز النکیز نه خو مراد د نکیز نه مراد هم نکیز التمیز دا ظاهرا نو دا مطلب څه دا چې تمیز ورکوي چې په تمیز کې نه احتمال د نکیز التمیز په تمیز کې نه احتمال د نکیز التمیز بعض ناظرین دا ترجمه کوي چې لا يحتمل التمیز صفت تا صفت بعلی ده النکیز نه مراد نکیز التمیز ده ادا مراد ده چې دا چې تمیز ورکوي چې په تمیز کې نشته احتمال د نکیز التمیز لیکن دا معنا فاسده ده ځکه تمیز کې احتمال د نکیز التمیز ځکه نشته چې هر ځای احتمال د نکیز د نفس نه لري تمیز خپل نکیز دا خو د نفس النکیز تمیز ده هر شي کې نشته احتمال د نکیز خپل نو تمیز کې نشته احتمال د نکیز خپل وذالک بدیهی دا خو بدیهات نه و اشیاء بدیهات نه یا قابل ذکر نه چې توای چې تمیز احتمال نه لري د نکیز تمیز هر شي کې نشته احتمال د خپل نکیز ځکه معنا د احتمال النکیز دا ده چې صدق النکیز علی النکیز ده انسان کې احتمال د نکیز چې لا انسان ده نو معنی صدق النکیز علی النکیز ده چې لا انسان کو انسان صادق ہے وذالک بدیل البطلان لا انسان کو انسان نه صادق نو هر ځای احتمال د خپل نکیز نه لري ځکه معنا د احتمال د نکیز د خپل ځان صدق النکیز علی النکیز ده صدق د نکیز په نکیز محال چې لا انسان په انسان صادق کې لا زید په زید صادق کې نو چې ارجی کې احتمال د نکیز نشته نو تمیز کې نشته احتمال د نکیز او دا خو بدیهات نه ده نو د دې ذکر دلته بس ده دیو جنا تحقیقی ناظرین رائے دار چې لا يحتمل صفت بحاله دا د تمیز ظاهرا اصل واقع دا صفت متعلق ده لا يحتمل صفت بحاله دا ظاهرا د تمیز دا تمیز پسې ذکر ده چې تمیز پسې ذکر ده نو دا د تمیز صفت ظاهر کې خو فعل واقع دا لا يحتمل جدا دا د متعلق صفت ده ادا تمیز پر صفت به حال متعلقی ده لا يحتمل فاعل ده متعلق التمیز لکه صورت انسان تمیز ده متعلق انسان ده صورت اثبات تمیز ده متعلق زید قائم ده نو دا لا يحتمل د متعلق صفت فی الواقع التمیز پر دا صفت به حال متعلقی ده او دا څه معنی ده چې علم ورکی نفس تا تمیز لرا د متعلق تمیز نفس تا ورکی جدا کول ورکی د متعلق جدا کول ورکی هغه جدا کول هغه تمیز هغه د صورت تا د انسان یا صورت اثبات یا صورت نفی ده نو ورکی تمیز نفس تا حالت ادراکی لا يحتمل النکیز چې متعلق التمیز زید قائم ده کہ متعلق التمیز زید قائم ده یا متعلق کی صورت الانسان چې انسان ده لا يحتمل دا نه لري احتمال دی نکیز التمیز نو نکیز نه مراد نکیز التمیز ده لا يحتمل متعلق صفت به حالی التمیز پر صفت به حال متعلق کی دا معنی ہے چې علم تمیز ورکی نه پستا لا يحتمل نکیز اذا متعلق کی تمیز ده چې زید قائم ده یا زید الذي بقائم ده یا انسان ده لا يحتمل لیکن احتمال دی نکیز التمیز څنګه احتمال دی نکیز التمیز نه چې زید القائم دی اثبات په ځای واجب کی نفی یا انسان دی صورت الانسان په ځای واجب کی لا انسان دا احتمال پکې نه متعلق دا گنجائش نه پاتا چې د تمیز نکیز پورته واجب کی په نفس کې چې د صورت انسان په ځای لا انسان راځي صورت الفرس راځي یا د زید قائمون دا متعلق التمیز ده ځکه نه په دې چې پاته احتمال د نکیز التمیز چې د اثبات په ځای نفس تور کې نفي دا ټول کمال په حالت ادراکی کې ده چونکه حالت ادراکی علم غالبه ده دا چې تمیز متعلق ته ورک همیشه پر تمیز ورک چې په متعلق کې نه څه پاته گنجائش د نکیز التمیز چې البته په قیام کې صورت الانسان په ځای صورت د حمار راځي یا صورت اثبات په ځای صورت نفي راځي دا مراد